زبر کمیټه کوم ځای ولې نه کېنولې نه زبر کمیټه کوم ځای ولې نه کېنولې ما سره اصغر ناظم دی ولې نه کېنولې زه ولې اګنور کړم زبر ته د کمیس پر تو په میډیو باسم زمانہ واسه بدی غوښه ما ته لګا ما ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دی وخت کې مونږه RC شرپو کې ناستو چې دا نن سبا د ستونزو سره مخ ته هغه د سټاپ ته کمی ده نوره چې په دې کې مونږ وګورو په دې کې هر یو شی برابر دی خو په دې کې هغه کم شیونه چې پراته دي د هغې فایده عوامو ته نه رسیږي دا اسپتال په 1974 کې یا 77 کې تقریبا دا دلته کې منظور شوی دی د دې دا کم اسپتال چې دی دا 24 کنال ځمکه وه دا جناب آفتاب احمد خان شیرپو په هغه وخت کې او د هغوی د خاندان نورو مشرانو هیلث ډپارټمنټ ته ډونیټ کړې وه عطیه ورکړې وه د دې دپاره یې ورکړې وه چې د دې خوشه علاقې د دې شیرپو د دې زیم د غریبانانو خلکو ته پیدا وي او دلته ډاکټري او دا خلک نه کړېږي هغوی او دا که وګورئ دا ځمکه د ټولو نه قیمتي ځمکه ده دا په مین روډ پرته ده د هغه کلي سره ټچ شوې ده خو دوی د مین روډ نه سټارټ کړې ده او دا 24 کنال ځمکه دوی له ورکړې ده د دې دپاره یې ورکړې وه چې دلته کې د علاقې عوامو ته پیدا وي خو هغه پیدا نن عوامو ته نه رسي ځکه نه رسي د نن نه تقریبا 10 ورځې مخکې ما سره د شیرپو ډېرو سپین روبو ډېرو زنانو ډېرو هلکانو رابطه وکړه چې یاره مونږ اسپتال ته لاړ شو او په اسپتال کې ډاکټر نه وي په هغې باندې بیا زه رالم ما په خپله مو کتل واقعي چې په اسپتال کې ډاکټران نو زه بالکل په خپله د دې ګوی هم ورکوم د هغې نه بعد ما بیا کم چې DHO صاحب دی په 400 کې ناست دي فرهاد صاحب هغه سره ما په ټلیفون خبرې وکړې هغه ماته وویل چې یاره سټاف خو دغلته برابر دی ما وی چې جي سټاف برابر دی خو ډیوټي څوک نه کوي بالکل راشئ تاسو انکوایري وکړئ تاسو ټیم راولېږئ تاسو چیک کړئ تاسو ته په خپله پته ولګي مونږ له هغه تمه راکړه چې تاسو بېغمه شئ او سټاف په ډیوټي هم کوي او دې کې به هر یو سیسټم به برابر وي او ته فکر مه کوه یاره د هغې نن 10 ورځ ده چې ما هغه سره خبرې کړې وې خو زه چې نن بیا اسپتال ته رالم د عوامو په شکایت باندې چې په دې سقا ګرمۍ کې په دې 45 ډګري سنټیګریډ کې دلته زنان هم راغلي دي دلته ماشومان هم دي دلته بوډاګان هم دي او 9 ډاکټران په دې اسپتال کې دي او یو صرف ډینټل ډاکټر ناست دی باقي OPD بالکل بند ده مونږ اعلی چارواکو نه دا مطالبه کوو چې تاسو د دې اسپتال غم وکړئ او بالخصوص زه چې ایډیشنل سیکرټري هیلث دی پیاز شیرپو چې هغه د خاورې سره تعلق ساتي هغه ته یو عاجزانه ریکویسټ ورکوم کومه چې دا ستا د کور اسپتال دی مونږ خو د DHO پورې خبره وکړه د دې میډیا په ترو ته دا خبره در رسو چې د شیرپو د اسپتال حالات ډیر زیات خراب دی برای مهرباني په دې باندې ایکشن والے کم ډاکټران چې ډیوټي نه کوي هغه په ډیوټي کې کم چې بیا مخوا دې خوا کوي مونږ له ټرانسفر کې مونږ له دا نه چې پلان کې راولې او ډنګرې ABC چې کم یو ډاکټر هم تاسو راولې هغه راولې خو چې هغه دلته په خپل ټیم راځي او په خپل ټیم باندې ډیوټي کوي او چې کم د چوټۍ ټیم یې په هغې باندې ځي او عوامو ته سهولت وي مونږ په دې کې څه چایس نشته چې دا ډاکټر لر کې او دا راولې او دا کې او دا هغه کې نه زمونږ دې سره مطلب دی چې 9 بجې OPD کولاویږي او کم چې هغې 2 بجې ټیم دی الان کې 2 شفټه دلته چلیږي او په لومبي شفټ کې څوک نه ډاکټر نه نو په دویم شفټ کې به تا ته څه ډاکټر میلو شي دغه شان که مونږ وګورو د اسپتال کې ګایني ډاکټره به مخکې وه اوس پکې نشته د هغې هم سخت ضرورت دی دلته مونږ سره ایکسرے سسټم شته کسان پې شته ناست دي ډیوټي کوي خو چونکې د جنریټر دغه د فنکشنل دی سټارټ کېږي خو د ډیزلو د وجې چې کوم دی هغه بند دي او مشکلات دي د سکولو د اوبو دغلته کې سیسټم لګېدلی دی هغه چې دی فنکشنل نه دی هغې سیسټم خراب دی دغه شان که مونږ په لیبارټرۍ کې وګورو که دغه شان د دې مونږ نوره دغه وګورو خاص کر زنانو او مشرانو ته ډېر زیات تکلیف دی په دې کې د زنانو ټول هغه ډاکټره پکار ده چې هغوی کمې مسلې وي چې هغه با عزته طریقې سره حل کېږي مونږ دغه پیاز صاحب ته ریکویسټ کوو باقي هیلث ډپارټمنټ چې دی د هغوی نه دا پرزور مطالبه کوو چې د پیر دروازې پورې دا سیسټم بلکې پیرم نه د خالی طور پکې چوټي ده منګل بود پورې تاسو دا شی ټیک کې کو دا شی تاسو ټیک نه کو د اسپتال کې دا سټاف په ځای کې نه ناستو دا OPD نه چلیږي
نو د هغې نه پس به بیا مونږ روزو او یو غټه درنه به کوو انشاءالله. زه د ټیمبر اسوسییشن صدر یم، د قومي وطن پارټۍ یم یو ودنا ورکړم انشاءالله. د شیرپور تاجر اتحاد برادري ما سره په رابطه کې ده، زمونږ یو اتفاق دی. نو بیا به مونږ تاسو ته د خپل اتفاق ښیو او بیا چې څنګه دلته کې د عوامو ته تکلیف دی دوی ته ډاکټر نه میلاویږي، دغه شان به انشاءالله بیا به د تنګي شیرپور دا روډ بلکې دا د غونډې ضلعې به بیا مونږ د جام کولو کال به کوو ورکوو او په هر ځای کې به دا ضلع جامي چې دوی په دې وړلسټ هم وویلی شي چې ولې جام ده. داسې خو په دوی نوټس نه علي چې مونږ دې ته بار بار ریکویسټ کوو چې دا سټاپ هم برابر کې، دا سټاپ هم برابر کې، دوی نه برابروي. خو چې کله په دا روډونه بند شي او د دوی په دې وړلسټ وویلی شي چې تنګي شیرپور روډ هم بند دی، مردان 400 هم بنده ده، چوتي کې هم بند دی، په شب قدر کې هم بند دی. بیا به چې دی نو د افسرانو ته به بیا پته ولګي. خدای ته وګورئ د دې عوامو په حال رحم وکړئ. یو خوا بدترین لوډ شیډینګ دی، د هغې مونږ مذمت کوو، کو دا وفاقي حکومت کوي او کو دا صوبایي حکومت کوي. مونږ ورته وایو چې دا بجلي د دې صوبې پیداوار دی، نو بیا ولې دا پښتانه ذلیله کېږي او دوی ته بجلي نه میلاویږي. په 24 غنټو کې ټوله 15-16 غنټې بجلي ده او هغه 15-16 غنټې هم چې یو غنټې له راشي نو په غنټه کې کم از کم شل ځله دا ټریپینګ کوي. نو بس هغه غنټه ختمه شي، بجلي نشته، اوبه نشته. دا کوم هلته مونږ پښتانه پاتې شو. مونږ د صوبې نه هم دا مطالبه کوو، مونږ د وفاق نه هم دا مطالبه کوو چې زمونږ د اسپتال مسله ده. مونږ خو دې وخت کې د اسپتال په دې مسله ناست یو، خو سات دا ټول ما سره ملګري ناست دي، د خولو ډک دي، بجلي نشته. مونږ د دې پرزور مطالبه کوو. دا دوه زمونږ اخم ایشو دي، د اسپتال ده او د بجلي ده. په دې باندې به بیا مونږ راپاسو او په دې باندې به مونږ برپور احتجاج کوو، برپور احتجاج به کوو. او کو بیا د دې نه بعد مونږ د عوام روکو کړي دي، خو د دې نه بعد د عوام روډونو ته راووته او څه نقصان وشو نو بیا به د هغې د انتظامیه، د هیلث ډپارټمنټ او د وابډا دا به د دې ذمهوار وي. ځکه چې د عوام مونږ کنټرول کوو، خو دا به کمې پورې ته به کنټرول کوې. یو شی چې د حد نه ووړي هغه بیا نقصان کوي. ته په ګیلاس کې اوبه واچې او ګیلاس ډک شي بیا هغه لاندې ځمکې ته ځي. دغه شان د خلکو دا صبر دی، د دې نور امتحان مالې او په دې مسلو فیلفور غور وکړي او کو نه شو نو دا کوم الټیمیټم چې مونږ ورکو انشاءالله مونږ زه به ترې مخکې یم او دا عوام به راوباسم او دا به راباسي. او بیا کو څه نقصان وشو د اوس نه ورته وایو مونږ پرامن شهریان یو، مونږ د دې ملک وفادار یو. مونږ ته ریکویسټ کوو چې زمونږ دا مسلې په باعزته طریقې سره ختمې کړې او دا روډونو ته مو باسئ، دا روډونو ته مو باسئ. او که بیا روډ ته ووتې نو بیا چې عوام روزي بیا مونږ هغه نشو کنټرول کولی، ځکه په هغوی باندې یو درد تیر شو، په هغوی یو ګرمي تیره شوه، په هغوی یو تکلیف. یاره ګرمی کس ووي اسپتال ته راشي دلته ډاکټر ناست نی چې هغه له چېرته کې نیمکول ورکړي، هغه ته ORS ورکړي، هغه ته چېرته یو ډریپ وخیږي، هغه ته یو انجکشن وچي، د هغې دپاره دلته کس نی. یاره دا ډېره د انتظامیې دپاره، د هیلث ډپارټمنټ دپاره دا ډېره د شرم خبره ده. لږ شرم وکړئ. تاسو سره خو مونږ بار بار رابطې کړي دي، درته م ویلي دي، تاسو مونږ له یقیندخانۍ راکوئ. راشئ وګورئ که نه، راشئ وګورئ. نن د خالي روز ده، RHC شیرپور ته راشئ وګورئ چې دلته څه ډاکټر ولې نشته. د دې جواب زه د DHO نه غواړم، د دې جواب زه د DG نه غواړم. ولې نشته؟ دا تقریبا د 15-20 ورځو نه، د میاشتې نه، د 2 میاشتو نه ما سره خلک هغه ګوان باته زه کینوم کوم چې راغلي دي په بار بار مختلف ورځو په مختلف تاریخونو کې د اسپتال ته راغلي دي او بیا مونږ له راغلي دي خپل جړه فریاد یې کړی دی چې یاره دلته ډاکټر نه. نو ولې دلته ډاکټر نه؟ دا زه د هیلث ډپارټمنټ نه، د DHO نه، د ټولو نه، د DC صاحب نه هم دا مطالبه کوم چې ستا هم دا ذمهواري ده. دا ټولې صوبایي محکمې دلته ستا انډر راځي، لږ په دې باندې ایکشن اخیستل پکار دي. بیا چې عوام روزي بیا وایي تاسو وایئ چې یاره بس دی دا چلو کو، دی دا چلو کو. بیا به عوام هر څه کوي چې تاسو د دې نوټس نه هلئ، نوټس والے او راچې او د اسپتال کې سټاف برابر کې کېنوئ. لږ د دې وابډې والا د رزیلتوب ته وګورئ چې کوم مونږ خو د زیاته بجلي نه غواړو، چې کوم شیډول دی په هغه شیډول دی مونږ ته خپله پوره بجلي راکوي. په دې اسپتال کې یو کمیټي جوړه شوې وه چې کوم د دلته فنډ راځي هغه به مونږ دا کمیټي دا سټاف مونږ به کینو چې په دې اسپتال کې کم ضرورتي او کم شی ډېر ضروري هغه به مونږ کوو. هغه کمیټۍ تقریبا 2 کالو شو چې جوړه شوې ده. د هغې نه بعد یو ځل څه 44 لاک فنډ دی، بیا 22 لاک فنډ دی، خو هغه کمیټي چا نه ده راغوستې دلته. دوی په خپل ملي بګت باندې هغه پیسې راغشتې دي او لګولې دي. کم چې په اسپتال کې ضروریات وو هغه په ځای پرېښي دي،
یو ځای کې رنګ کړی بل ځای کې چونه کړی او هغه پیسې په کتابونو کې دی هغه فارمیلیټي برابر کړي دي او هغه پیسې ماته نه ښکاري چې دلته لګېدلي دي صرف ماته په دیوالونو لږه لږه چونه ښکاري باقي چې دا هسپتال څنګه همغه شان دی هېڅ نه په بجلی کې څه پیشرفت شوی دی نه په دې په مشینرۍ کې په لیبارټرۍ کې څه پیشرفت شوی دی نه په الټراساونډ کې څه پیشرفت شوی دی نه په بل یو دغه کې نه دې کې څه سولر سیسټم شوی دی هېڅ څه په دې کې ماته نه ښکاري هغه پیسې وخوړی شوې د هغې د انکوایري وشي د هغې مونږ دا مطالبه کوو چې کمیټي دې هم راغوستی شي دا ډاکټران دې هم راغوستی شي چې دا پڼ په کوم ځای کې لګېدلی دی او دا دې ثابت کړي ډېره مهرباني